أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سورة الزمر 23 نمبر آیات. په دې 23 نمبر آیات کې ترغیب ذکر کی قرآن او مخکې دا مسله ذکر شو چې د ځینو خلکو زړونه ډېر کلکي. یو قسم خلک هغه د زړونه الله تعالی د دین لپاره کولاو کړي دي او بل قسم خلک هغه د زړونه مکمل کلک شوي دي. اول کلکیږي د کلکېدلو اسباب وړاندې ویلي دي: ظلم، جهالت، ګناهونه. په دې سره زړه سختېږي، بیا د دین نه کوزېږي. نو په دې آیات کې اوس ترغیب دی قرآن ته چې کوم خلک غواړي چې زما زړه بیرته نرم شي، سختوالی کم شي، ختم شي او اسلام طرف ته مایل شي. نو هغوی سره مناسب حل دا ده چې قرآني تعلیمات، قرآني درسونه، قرآن تلاوت دې سره اشنا شي. تلاوت دی عام کې درسونو کې د کینی عمل دی پې کوي، منځونو کې دی وي. نو برې طریقه باندې به یې زړه په نرمېدلو شي. دا د نرمولو آسان علاج او آسان حل دی او بله طریقې نه کېږي. نو ترغیب شو قرآن ته او د دې مسالې وضاحت چې زړونو کلکېدل په دې بنیاد باندې کېږي چې خلک د قرآن نه لرې شي، او نرمېدل یې برې بنیاد باندې کېږي چې کله قرآن ته بیرته رانږدې شي. نو الله تعالی وایي الله نزل احسن الحدیث. الله تعالی نازل کړي دي ښې خبرې، کتابا چې یو کتاب دی په شکل د کتاب کې دی، قرآن یادوي، متشابها چې مضمونونه یو شانته کې دي، مثانیه او دغه مضمونونه بیا بیا مکرر شوي دي. مثانیه مکرر دي، یو مضمون په مختلفو عنواناتو سره قرآن ذکر کړی دی. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم. غونه زکیږي د دې د وجې نه په پوستکي د هغه کسانو باندې چې یریږي د خپل رب نه. کوم خلک د خپل رب نه یریږي او د قرآن وعیدات واوري چې کله چې د جهنمیانو به داسې حالات په قبر کې به داسې، په دنیا کې به داسې عذابونه راغلي او را به شي چې د دې عذابونو ذکر د هغوی د مخې وکړي او د الله نه یریږي، د هغوی غونه ذکر شي. ثم تلین جلودهم، بیا نرم شي پوستکي د دوی، وقلوبهم الی ذکر الله، او زړونه د دوی مایل شي الله تعالی ته. د دې خلاصه دا ده چې په هغه ټیم کې د غونه ذکر کېږي چې کله عذابونه ذکر راشي، په هغه ټیم کې نرمیږي چې کله د جنت ذکر راشي او د ښو نعمتونو او د الله تعالی د رحمتونو ذکر راشي. نه سرمنې د پوستکي یې بیرته نرم شي، غونه یې بیرته نرم شي او د الله تعالی یاد طرف ته مایل شي چې الله تعالی عبادت څومره فایدهمند دی، د الله تعالی نظام څومره فایدهمند دی، د الله تعالی احکام څومره فایدهمند دي. دې خبرو ته یې زړه مایل شي. الله تعالی وایي ذلک هدی الله. دا قرآن هدایت د الله تعالی د یهدي به من یشاء، چې هدایت کوي په دې سره هغه چاته چې وی غواړي، او هغه چاته غواړي چې کوم خلک طلب پکې موجود دي، غواړي طلب پکې، هغه خلکو هدایت نه نصیب کېږي چې کوم خلکو هدایت نه وي، هدایت نه طلب کوي، طلب پکې نه موجود. د دې داسې مثال لکه سړی چې کله باران وریږي لوښه ورته سیده کېږي اوبه نه کېږي، او چې کله پاسترې کېږي څه پکې نه رامنې کېږي. د انسان د ذهن همداسې دی، کله پکې طلب موجود وي ډېر څه پکې راجمع کېږي، چې کله پکې طلب نه موجود او انسان باغي د قرآن نه باغي چې بس په قرآن تعلیماتو بس وکم او عمل به ولې کوم او په نظام به څه کوم، دا خو زما کار د سره نه دی، زموږ د ډرې کار خو دا دی نه سرې بوده، نه زموږ په ډله کې شته دی، نه زموږ په خاندان کې شته دی، دې سره زموږ څه تعلق دی. څوک به څه کوي، د چا کار به یا چاته به څه فایده، موږ ته خو فایده نعوذ بالله نشته دی. نو په دې طریقه باندې چې کوم ذهن جوړ شي نو هغه بیا د هغې باندې د قرآن خبرې اثر نه کوي، او چې کله پکې اثر نه کوي نو بیا د هغې نه بعد زړه سخت شي. چې زړه سخت شي نو د دغې خولې نه به داسې پوچ باس به راوځي، ګنده عقیده به لري، خوشي بېکاره حرکتونه به لري، سپک حرکتونه به یې په معاشره کې، او د هغې نه بعد معاشره کې به عزتمنو خلکو ذهن کې به د دې سپکېدل شروع شي. د داسې خلکو اندازه داسې چې کوم خلک نیکان دینداره خلک وي نو دوی به یې سخت بدې شي، او د دوی پر دینداره خلکو نو سخته یره کېږي، د لیوانو غوندې یره پیدا کېږي. دا به داسې یو فطرت په دې باندې به راشي. په دې باندې مولانا اشرف علي تھانوي رحمه الله یو مستقل کتاب لیکلی دی چې کله سړی نیک اعمال کوي نو څه اثرات دي دنیا کې، او چې کله د ګناهونو جرایمو ته مخه شي نو څومره بد اثرات او علامات دي په دنیا کې.
په دې عنوان سره مستقل کتاب لیکلی. نو دې ځکه کې الله تعالی وایي ثم تلین جلودهم، بیا نرم شي پوسته کې ردوي، یعنی غونه ردوي. وقلوبهم، دې زړونه الی ذکر الله مایل شي الله ذکر د الله تعالی ته. دا د الله هدایت ته یهدی به من یشاء، چې هدایت کې بل سره چالم چو غواړي. ومن یضلل الله، هغه څوک چې الله یې بېلارې کړي، فما له من حب، یعنی د هغه دپاره لار ښودونکی چا ګناهونه او جرایم سیوا شي. الله تعالی دې طلب هغه ماده چوته کړي او بیا د اسلام په ځای باندې د ګناهونو جرایمو سره مینه پیدا شي. نو چې بیا څومره خواریم خلک وکړي، څومره خلک هم محنت کوي چې سمې لارې ته راولي، د سره راوستی کېږي، دا نه راځي. افمن یتقي بوجهه سوء العذاب یوم القیامة، ای هغه څوک چې هغه بچ کوي ځان د عذاب نه، بچ کوي ځان په خپل مخ سره د عذاب نه په ورځ د قیامت باندې. در جهنميانو احوال دي او جهنميانو ذکر کیږي چې د اسلام مخالفت او په دین باندې عمل نه کول داسې خود مختار او آسان مضمون نه دی، دا ډېر ګران مضمون دی، ډېر ګران کار دی. د دې انجام انتهایی خطرناک دی، انتهایی تباہی ده. او دغه شان ده کې د مؤمن او د کافر منځ کې فرق ذکر کیږي چې د کافر او مؤمن منځ کې فرق څه دی، وضاحت څه دی. الله تعالی وايي ای هغه څوک چې هغه ځان بچ کوي بېوجهي په خپل مخ باندې، سوء العذاب د بد عذاب یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې. وقیل او ویل کېږي بل الظالمین، د ظالمانو ته ذوقوا ما کنتم تکسبون، چې وسکي هغه څه چې تاسو کړی دي. جهنميان دي، جهنميانو احوال دومره بد دي، خراب دي چې د انسان عام فطرت او د انسان عادت دي چې کله په سخت راشي مخ ته یو مصیبت را رواني، دا مخ ته لاس ونیسي او دا مصیبت په لاس باندې د بکول غواړي چې مخ سره میټچ نشي. لیکن جهنميان هغه بدقسمت خلک دي چې دوی چې کله عذاب مخ ته راځي نو دا مخ ته ورسیږي، په دې مخ باندې د پکوي چې نور بدن بچ شي، او مخ په بدن کې نازک او حساس ځګینه دي. دا په دې وجه باندې کېږي. امام قرطبي رحمه الله لیکلي دي چې د آیات په حواله سره چې د جهنميانو لاسونو خپې دوه بزنجیرانو کې تړلې شوي، نو لاس خلک د یو لاس کولاوي نه اله اخو کولاوي نه لاس خو شاته تړلې شوي، زنجیرانو کې تړلې، خپې تړلې، نو دې مجبور یې چې بس دا مخ ورسي کینو عذاب ته. او دا دې خبر دلیل امام قرطبي رحمه الله ذکر کړی، دا دې خبر دلیل له چې جهنميان کله جهنم ته اچول کېږي، تړلې ور اچول کېږي، لاسونه خپې دوه تړلې ور واچول شي. دومره بدنما حالات چې عذاب ته مخ ورسي کوي او مخ باندې ځان بچ کوي، دومره بد حال ورځ د قیامت باندې. او دا आवाज به کې هم وشي چې وسکه هغه څه چې تاسو کړی دي، خپل عملونو سزا وسکه، دا आवाज به کې د پاسه وشي. نو خلاصه دا شو چې دا خلک او بل طرف ته کې جنتی او مؤمنان خلک د یو شانت کې دي شي، نو بالکل نشي یو شانت کې درې. دا سره کې هغه تقابل ذکر کیږي د مؤمنانو او د گمراهانو خلکو منځ کې، لیکن جمله پورا نه ذکر شوی ځکه چې ځینې اجزای مخکې ذکر شوی دي، نو اندازتن معلومیږي چې معلومیږي، نو بس هغه ذکر نشو، هغه نه وروسته کوم الفاظ په کار دي ذکر کولې او ذکر نه دغه خلاصه دا ده چې یو طرف ته کې داسې مجرمان او بل طرف ته کې د مؤمنانو احوال آیا دوه برابر دي. نو خلاصه جواب بدل شي چې دا چرتم نه برابرېږي. د دې مجرمانو لار ډېره سنگین او خطرناک ده او د دې د بد حال سره مخامخ کېدونکي دي، او دغه بل ډله چې کم جوړانه ذکر شوی د مؤمنانو ډله هغه حالات ولا دي. نو چې کم خلکو د حالات یې خوښ نه دي او دا اړه نه غواړي چې زما دا وجود دی او دا مخ ته به جهنم کې اوس وځي په تړلې حال کې د ورګزار شم، په داسې بد حال کې د ورګزار شم، او دغه आवाज د فرشتو سره در باندې هم کېږي چې خپل عمل سزا وسکه. نو هغه له پکار د خپل ځان باندې په خپل رحم وکړي، خپل ځان په خپل باندې ټیک. کذب الذين من قبلهم، نسبت د دروغ کړه هغه کسانو چې دوی نه وړاندې د یو بل مضمون ذکر کیږي، تاییدی مضمون چې کافرانو دا فکر نه کوي موجوده کافرانو چې به موږ عذاب ناراضي او موږ چې څومره جرمونه کوو نو دا خو د انسانیت خدمت دی، د دې شي خدمت دی، د هغه شي خدمت دی، دی باندې عذاب نشته غني، دا سي خبري عذاب ولا سي خبري دي. الله تعالی وايي اصلي خبري نه دي، د اسلام په مخالفت باندې عذابونه یقیني دي، هغه دنیاوی هم کې دی شي، قبر برزخی په قبر کې هم کې دی شي، آخرت کې هم کې دی شي، په درې وړو حالاتو کې دي. نو دلیل کې الله تعالی وایي چې کذب الذين من قبلهم، نسبت دروغ کړه هغه کسانو چې د موجوده او مخکې تر شوي دي، مخکې د کافرانو تر شوي دي. فآتاهم العذاب، نو ورته راغی عذاب من حيث د هغه طرفونو لا يشعرون، چې دوی خبر هم نه دس زګیم نه عذاب را برسېږي چې په خیال کې نه راځي تر عذاب راشي خراب کی هغه طرف نه عذاب را خور شو.
فاذاقهم الله نو وسکل الله تعالی دوی ته خزي فاذاقهم الله الخزي الله تعالی وسک بده من رسوایی په حیات دنیا بجونه دنیا کې په دنیا کې الله تعالی ډېر ذلیل او رسوا کړ اگر رسوایی دا وجه ځنې بکانو باندې وشتل شو د اسمان نبی د کانو باران وشو ټول دنیا کې هغه بدنام او شرمېدلی شو چې د هغه مجرمان د اسمان نبی کانی وریدلی دي او څوک بچا باندې طوفان راغی وبپیرالې ډوبې کړل څوک الله تعالی په سمندر کې ومنډل د پیراونیانو په شان کې څوک ځمکې راخکل د چا شکرونه وران شو زناورو ته بدل شو شادوګان او خنزران ته جوړ شو او دغه خلک په دنیا کې زبردست بدنامي وشول ډېر زیات رسوا شو په معاشره کې نو په دنیا کې هم حیثیت ډېر زیات برباد شو په حیات دنیا په ژوند دنیا کې د خلکو ته بس پک نظر باندې ګوري ولعذاب الاخرته وعذاب د اخرت اکبر ډېر لوی دی اخرت عذاب ډېر لوی دی جهنم ولا عذاب د دینه خطرناک دی ډېر لوی دی نو دوه غټ عذابونه ذکر شو یو د دنیاوی عذاب او دا غینه غټ د اخرت عذاب مینس کې د انسان سفر یو بل مرحله نه هم تیریږي چې د برزخ ژوند وایي نو برزخی زندگی دې ذکر نشو چې کله دنیا معلومه شو چې دام خراب شو اخرت معلوم نه جګم برباد دي نو منځ کې برزخ په خپل معلومه کې جګم د کمزګي نه ټیک شي خود به خرابي او ردینا یا د نور احادیث او نور آیاتونو د تایید هم کیږي چې برزخ کې مستقل عذاب دي اهل سنت والجماعت مقدس عقیده هم دا ده چې عذاب القبر ثابت او عذاب قبر ثابت کم خلک چې دا نه مونږ چې قبر کې عذاب نشته دا کم باطل فرق چې دي گمراهان خلک هغه خلک دي ملحدین دي فرق باطله دي سوچ وای ز اهل سنت والجماعت کې يم د مقدس عقیده قائل يم هغه عقیده خپل کړی د چې کم د صحابه کرامو نه نقل د نبی علیہ السلام نه نقل او دی وای ز بکر نه منم په دې پورې مذاق او ملنډي کوي ته پوښتنه چې دا گمراه انسان دی داوی غټه کړی دا خدای په داوا کې دروغجن دی او دا سړی گمراه ویلار دی او بده باندې بیا د علمي کلام او د قاعده کتابونو مستقیل مضمونونه لیکلي دي بحثونه به شوي خو بده خبره باندې اتفاق د عذاب قبر نه منکر مسلمان نه دي ولقد ضربنا یقینا بیان کړی دي للناس د فرد خلق په حاضر قران بدی قران کې من كل مثل حلق قسم مثالنا لعلهم دي ظفار يتذكرون چې نصيحت قبول کړي دا اصل کې دا مضمون ذکر کولی چې قران کې په خپل باندې صلاحیت شته چې خلکو کې اثر پیدا کوي خلکو ته سملار وخی قرآن بخبل معنی مستقل اثر لري اثر لري کیږي نه د اصلاح ولا کم اثر چې د قرآن کې شته لیکن کم خلک د اصلاح نصیب نشو ولا د قرآني اثر نصیب نشو دا د قرآن کمزوري نه ده د خلکو کمزوري د خلکو صلاحیتونه خراب دي د دې مثال لکه سړی صحت خراب دی معده ګډه وډه د بیمار دی د قیمتي خوراکونه کې برته راولټي کوي او مازیمه کیږي بینه خو یو روغ سړی له خوراک ورکړي نو هغه صحت هم پیدا راسي هغه خوند او ذائقه هم حاصله ولې شي دغه څنګه کوم خلکو چې په ګناهونو جرمونو ظلمونو په ضد باندې دغه شان کې په غرور او تکبر باندې خپل باطنی روحانیت خراب کړي دي معذوره کړي دي کمزوري کړي دي او برباد کړي دي نو هغه خلکو ته دغه قرآن خو به اثر دی اثر کوي لیکن دغه خلک ته د خلکو صلاحیت خراب دي نو دغه جمع باندې کلاره پیدا نشي نو الله تعالی ولقد ضربنا یقینا بیان کړی دي للناس د فرد خلکو به حاضر قرآن بدی قرآن کې من كل مثل حرق قسم مثالنا لعلهم دي دفار يتذكرون چې خلک نصیحت قبول کړي قرآن عربيا قرآن په عربی ژبه کې دی غیر ذی عوج بغیر د کوګوالی نه کوګوالی پکې سره نشته کوګوالی خطای ته ویل کېږي نقصان ته ویل کېږي او کوګوالی ته ویل کېږي چې یو لفظ د سراج چې بل لفظ سره تضاد لري یو مضمون د بل سره تضاد دا پکې نشته دی داسې الفاظ پکې هم نشته چې تلفظ کول په ګران د فصاحت خلاف دام پکې نشته دی داسې پکې هم نشته چې پیشنګویي شوی واقع شانته کې ونه شي دا خبره هم پکې نشته دی لہذا په قرآن کې هیڅ قسم عیب ثابت دی نشي لعلهم دې دفار یتقون چې د خلک پرهیزګاران شي